چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه خپل اسپا هغه باندې ناست او هغه چې یو د اونو یو باغ د کجور یو باغ ته ورته کړ پټکی په سر هغه کوشتو هغه کې وګوره دا وګو په غاړه باندې کې ناست لکه وګوره راوغسته هغه په سر باندې واچولې یو دوه درې لپې چې نه هغه په مخ باندې واچولې او لګي وګوره چې نه هغه اوس کړي او داسې یو وړونته درې ور سره هغه راوغسته او ځان ته واچوله او پاره باندې ډډه ولګوله سفر یې کړی دی ستړی شوی دی په دې نیت باندې ډډه واچوله چې زه به وده شم لږ به ارام وکړم او لږ به دمه شم خو چې کله انسان ته هغه سوچونه او فکرونه راځي دی بیا خوب نشي کولی دله بیا ارام نه راځي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په دغه ځای کې سم لاسته په هغه زاړه یادونه د هغې چې کوم ریکارډ هغه په دې مضمون کې شروع شوی دی نو هغې خوب ته نه پرېږدي هغه واقعه او هغه خبره ورته یاده شوه چې یو وخت داسې و چې قریش هغه راجمع شو دارالندوه کې کېناستل او مشوره یې کوله او مشوره په دې باندې راله چې دا نبي علیه السلام قتلو دی وجنو او د هرې قبیلې نه او د هر خاندان نه ښه چې دی نو داسې یو سړی ځوان مقرر کړ چې هغه کې انسانیت نو هغه وحشي چې بس ورته چې نو په څیز باندې هغه مړ کو دی ته نه کتل چې انسان وجنم که څه وجنم هغه کسان په هغې کې چې نو خالد رضی الله تعالی عنه او د دو عمر په دقه ټیم کې چې نه هغه 20 کاله دا مشوره چې کېده نو په دغه ټیم کې دی وو خو چې کله د شپې چې نو دا کسان ودرېدل او وی چې حمله کوو نو په دغه کې بیا دی نو د هغې وجه دا وه دی په دې باندې هم خوشحاله او چېرې دا مشوره وشوه چې دی وجنو خو یو بل طرف ته پې باندې خفه و خوشحاله ځکه و چې دی زما د پلار نیکه چې نو دین را روان دی طریقه را روانه ده او دی اوس راغی او دی د هغې نه خلاف کوي نو چې دی د هغې نه خلاف کوي چې دی د مخې نه وکړو نو زمونږ طریقه به جاري پاتې شي او هغه به چې دی نو ختمیږي نه او بل طرف ته خفه په دې باندې دی ځکه بېکاره سړی چې نه هغه د شپې حمله کوي بېکاره سړی چې نه هغه په اوده کس باندې حمله کوي او خالد رضی الله تعالی عنه خو بهادر انسان و هغه چې مقابله کوم نو مخ په مخامخ باندې به کوم پیشي شا او په پټه زه په چا باندې حملې وکړو په دې کې چې نه هغه شریک نشو رانغی او شو داسې چې سار چې نه هغه پته ولګېده چې کور خالي دی نبی علیه السلام نشته ځکه نبی علیه السلام ته مخکې نه پته لګېدلې وه چې دې زما د قتل منصوبه کړې ده نبی علیه السلام چې د شپې وتی و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ځان سره کړی او د مدینې په لورې باندې چې نه هغه روان شوی اووه کاله چې نه د هغې شوي دي اووه کاله پس هم هغه سوچ د خالد رضی الله تعالی عنه په دې مضمون باندې پروت دی او په ذهن کې هغه نبی علیه السلام چې نه هغه تاویږي را تاویږي تر دې پورې چې احد جنگ ورته یاد شو چې د احد په جنگ کې ما کوشش وکړ چې زه نبی علیه السلام هغه قتل کړم او نبی علیه السلام هغه ما نه په لاس رانغی ما تاسو ته ویلو دا به مخکې رام شي چې د احد په جنگ کې د شکست د خوړو یوه وجه چې نه خالد رضی الله تعالی عنه چې د دې د وجې نه مسلمانانو هغه شکست خوړلی دی مخکې به انشاءالله چې نو تفصیل راځي خالد رضی الله تعالی عنه په دغه سوچونو کې روان دی او دا سوچونه کوي 14 کاله چې نو وروسته ولاړ مخکې 7 کاله چې نو وروسته سوچونه یې کول که نه اوس 14 کاله چې نه هغه وروسته ولاړ او دا هغه دور چې نه یو واقعه هغه چې نو ذهن ته راله چې یو ځل داسې شوي چې نبی علیه السلام د قریشو د مشران سرکرده خلک هغه راجمع کړل او چې راجمع یې کړل نو هغې ته زه تاسو ته یوه خبره کومه دا خبره چې نه تاسو ته بل څوک نشي کولی هغه خبره دا ده چې زه د الله تعالی پیغمبر یم او زه چې دی نو هغه د دې دپاره رالېږلی شوی یم چې دا خلک د شرکیات او د بدعاتو نه روباسم او په نیغه لار باندې چې نه هغه روان کړم هغې څه جواب ورکوي انشاءالله سبا